د ملکان تحصیل درګۍ چې د هوټلو په حق لا خپل پیژنګلو لري چې څوک هم ملکان ته داخليږي نو د هوټلو کې خوراک او دمه کول د سفر برخوي. تحصیل درګۍ کې یو شمېر هوټل دي چې پکې پسونو خلک هم پر روزګار شوي دي. 13 ورځ د حلال فود اتارټي الکارانو دغه هوټلو معاینه وکړل او په غیر د څه قسمه شکایاتو یې یو هوټلو ته د بندولو حکم جاری کړو. د کومې لوجې چې یو شمېر مزدوران بې روزګار شول. د فود اتارټي دغه اقداماتو په ضد د هوټل مالکانو او مزدورانو درګۍ کې احتجاج وکړو او د فود اتارټي دا قدم یې د روزګار تروړلو منصوبه وګرځول. بای دا احتجاج مونږه د دې لپاره وکړو چې پرون زموږ سره دغه مسله شوې ده او بالکل سراسر را سره زیاتې دي، ظلم دی. دا نوی پاکستان دی، دا نوی پاکستان دی ته وایي چې تا ته 900 کسان ته ماته بې روزګاره کړي. د خدای مسلمان او خلکو له روزګار ورکړه، ساسته روزګار نه نالې. نوی پاکستان دا دی. دا چې کې سوټلې بندي شوي دي او 900 کسان بې روزګاره شو او په دې کې داسې کسان دي چې هغه دغه دیاړې ته پراته دي. اول زه هم پخپله د هوټل مزدور یم، نو زه دا وایم چې 900 کسان مزدوران بېروزګاره شو. او زه یو خبره بله کوم، که په دې هوټلو کې چې د حلالې مردارې نیولي یا څاروي غلط نیولي یا بیکاره چاولې پکې نیولي یا چرګانې پکې نیولي، نو که دا هوټلې بندې شي نو ټیک ده. که په داسې حالاتو هوټلې بندېږي نو دا خلک به ټول روډونو ته راوځي. د هوټل مالکانو خبري غونډه کې دړکه ورکړل کچري تړلي هوټلې د پرانیستي کېدو فیصله ونه شول نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم وغځوي. مزدورانو د حکومت نه غوښتنه وکړل چې د روزانه په بنیاد د چاپو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته شي ځکه چې د دې روزګار سره د ډیرو کوړمو رزق تړون لري. عمران زریاب، خیبر نیوز، درګۍ، مالکان.